बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदन लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सूरत बकरा, सूरत आले इमरान, द्रैम सिपारा, आयत नंबर 1, 2, 3 और 4। दटोड़ना अवल दा सूरत द मसहब द तरतीब पर एतबार सारा द्रैम नंबर सूरत थे। संगश कुरान की द तरतीब दे च अवल नंबर वाली सूरत फातिहा दा, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, और द्वैम नंबर वाली सूरत बकरा दा, और द्रैम नंबर वाली सूरत आले इमरान। और एतबार द नुज़ूल सरा सूरत आले इमरान द सूरत अनफाल न बाद नाजिल शवे। और दा सूरत मुबारक मदनी सूरत थे को मदीना मुनव्वरा के नाजिल शवे। और बिल इत्तिफाक पदे सूरत के 200 आयातुन दी और शिल्प के रोकोगानी दी। दे सूरत का नुम सूरत आले इमरान के खोदले शवे दे। अगे वजह दादा ची सूरत आले इमरान की द आले इमरान द फजीलत और कवल जिक्र शवे दे। आले इमरान सूख सूख दी उलमा लिखी मुफस्सिरीन बयान करे दे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और द मरियम बीबी मोर मुबारका दापत शामिल थी। द आले इमरान मुतालिक द टोल नज़ियात आयातुना पदी सूरत के नाजिल शवी दी कि तकरीबन अतियाव तद आगे तादाद रसीगी बल्कि अतियाव नमजियात थी। द आले इमरान मुतालिक पदी सूरत के द अतियाव नज़ियात आयातुन नाजिल शवी दी। नुदे द वजह नदी द आले इमरान के ओदले शवी। और आयत नंबर 33 की बराशी का लफ्ज़ द आले इमरान इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहा व आला इब्राहीमा व आला इमरान अलल आलमीन।
نو د دې د وجې نه دې ته آل عمران وایي. او د دې صورت نور هم ډېر زیات نومونه دي. سورت زهرا ورته ویلی شي، سورت الکنز هم ورته ویلی شي، سورت طیبه د دې یو نوم دی. مختلف نمونه د سورت آل عمران راغلي دي. سورت آل عمران کې تقریبا 200 آیاتونه دي. په دې کې چې کوم اولنی 10 آیاتونه دي نو د قرآن مجید متعلق بیان دی، او قرآن مجید چې څوک مني د هغې متعلق بیان دی. د آیت نمبر 1 نواله تر آیت نمبر 10 پورې. او د آیت نمبر 11 نواخلا تر آیت نمبر 32 پورې الله په دې کې د جنگ بدر بیان کړی دی. او د آیت نمبر 33 نواله تر آیت نمبر 71 پورې چې تقریبا دا 38 آیاتونه جوړیږي. په دې کې الله د دې خبرې بیان کړي چې کله د نجران نه د عیسایانو یو وفد راغی مدینې منورې ته، او د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات و. بیا په هغې کې د پیغمبر علیه السلام سره یو مناظره شوې ده، او بیا پیغمبر علیه السلام د عیسایانو یو عقیده ده چې عیسی علیه السلام ته ثالث و ثلاثه وایي، یعنې په دریو کې دریم. څوک ورته د خدای نسبت کوي او څوک ورته د خدای پاک جل جلاله د زوی نسبت کوي. عیسیان دا عقیده باطله ده. پیغمبر علیه السلام په دغه 38 آیاتونو کې دا عقیده باطله ثابته کړې ده. بیا د آیت نمبر 72 نواله تر آیت نمبر 80 پورې چې دا 8 آیاتونه دي، الله په دې کې په یهودو باندې رد کړی دی. او د آیت نمبر 81 نواله تر آیت نمبر 91 پورې الله د پیغمبر علیه السلام د نبوت بیان کړی دی، او د دې خبرې بیان یې کړی دی چې په ټولو پیغمبرانو او په ټولو رسولانو باندې به ایمان راوړئ او د هغې امداد به کوئ. د آیت نمبر 92 نواله تر آیت نمبر دا د آیت نمبر 92 پورې دا بیان شوی دی. او د دې خبرې بیان پکې شوی دی چې د اسلام نه علاوه بل یو دین الله ته قبول نه دی. د آیت نمبر 93 نواله تر آیت نمبر 99 پورې الله بیا په یهودو باندې رد کړی دی. او د آیت نمبر 100 نواله تر آیت نمبر 120 پورې الله مسلمانانو ته خطاب کړی دی، او هغه خطاب دا دی چې مسلمانانو باندې الله کوم انعامات کړي دي د هغې د احساناتو ذکر یې کړی دی. او د آیت نمبر 121 نه واخله تر آیت نمبر 128 پورې آیت نمبر 127 پورې الله د جنگ بدر بیان کړی دی. آیت نمبر 128 نه واخله دغه یو نمبر آیت نمبر 128 کې الله تعالی نبی علیہ السلام ته د دې خبرې منع کړې ده چې کفارو ته د کفارو خلاف به د ضرر دعا نه کوي. بعضې ځایونو کې بیا ثابت هغه به راشي
خو په دې آیات کې الله منع کړی ده. او د آیت نمبر 129 نواله تر آیت نمبر 139 پورې الله پاک مسلمانانو ته خطاب کړی دی چې د سودی کاروبار حرام دی او په دغه آیاتونو کې الله سود حرام کو. او د آیت نمبر 139 نواله تر د سورته آل عمران اخر پورې الله پاک بیا د جنگ احد بیان کړی دی کوم چې د احد غزا شوې ده. دا دغه سورته آل عمران د آیاتونو اجمالی بیان چې ما درته وکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله خاص پنوم د الله الرحمن چې به حد مهربان دی، الرحیم زیاده رحم کوونکی دی. ز شروع کوم الف لام میم الله ورسوله اعلم بمراده بذلك. الله او الله رسول د دې په مراد باندې خپويږي. سورۃ بقره نه بعد الله فورا د سورۃ آل عمران ابتدا وکړه. د هغه وجه دا ده چې د سورۃ بقره اول دام په الف لام میم سره شوی دی او د سورۃ آل عمران ابتدا هم په الف لام میم سره شوی ده. او دویم نمبر مناسبت چې د سورۃ بقره سره ده چې د سورۃ بقره په اول کې د مؤمنانو بیان دی، نو د سورۃ آل عمران په اول کې الله د مؤمنانو بیان کړی دی. دا د هغې سره مناسبت دی ځکه په ترتیب مصحفي سره الله د سورۃ بقره نه بعد سورۃ آل عمران بیان کړی دی. الف لام میم الله او د الله رسول په دې باندې خپويږي. امام شافعی رحمت الله علیه مذهب سره د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مذهب موافق د دې دوه مذاهب علما لیکي چې کوم مقبول علما تیر شوی او مفسرین محدثین تیر شوی دي چې په قرآن کې څومره حروف مقطعات کې حروف مقطعات دي ته ویل شي د سورۃ په اول کې چې الله فرمایلی الف لام میم یا الف لام میم را یا حامیم یا حامیم عین سین قاف یا قاف نون یاسین طه. دا چې څومره داسې حروف راغلي دي دې ته حروف مقطعات وایي. نو احناف او حنابلة دواړه علما محدثین او مفسرین فرمایي چې د دې حروف مقطعات علم الله تعالی پیغمبر علیه السلام نه ورکړی دی او د دې چې کوم رازونه دي دا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ پټ پاتې شوي دي. او د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې نه صرف د الله او رسول الله په منځ کې پټ راز نه دی بلکې چې کوم علماء راسخین دي راسخین فی العلم دي وی الله غیلم د دې علم ورکړی دی. دا امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي. خو زمونږ د مذهب علما لیکي چې نه راسخین فی العلم ته د دې بیان او د علم نشته دی، البته صرف د الله او د رسول الله په منځ کې یو راز دی. الف لام میم الله او د الله رسول د دې په مراد باندې خپويږي. الله هو ذات د الله
القیوم او قائمون کے دے القیوم قائمون کے دے دا حی او دا قیوم وضاحت میں درتا آیت الکرسی کی کڑیو چونکہ التم دا سراغلی دی چی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم التم تویلیو چی حی اللہ حی دے جوندے دے خدا سے حی دے چی لا یموت مرگ ورنہ نشراکی اور قیوم دے خپلم قائم دے و دے نور کائنات لرم قائمون کی دے دا سمر سچی دی دا اللہ قائم کری دی پدی دنیا و آخرت نزلا نازل کرے دے اللہ تعالی علیکا بتا باندے اے دا اللہ رسولا الکتاب دا قرآن عظیم الشان کتاب نا مراتل تک قرآن دے بالحق بحق سرا اللہ نازل کرے دے دا قرآن بحق سرا مصدقا تصدیق کون کے دے لما دا اغا کتابنو بین یدیہی چوڑان دید دینو قرآن نمخ کی کم کتابنو اسمانی چی سمر کتابنو صحفی دی دا قرآن دا الغی تصدیق کون کے دے لکا تورات او زبور او انجیل دا قرآن نمخ کی کتابنو مصدقا تصدیق کون کے دے لما دا اغا کتابنو بین یدیہی چی مخی دے تورات نو وانزل التوراتا وانزل اللہ نازل کرے دے التوراتا تورات والانجیل او انجیل من قبلو مخی دینا تورات و انجیل اللہ نازل کرے ہو من قبل و مخید کتاب اللہ نا مخید قرآن عظیم الشان نا ہدن دا قرآن عظیم الشان ہدایت کو ان کے دے للناس دا پارا دا خلقو وانزل او اللہ نازل کرے دے دا قرآن عظیم الشان الفرقان فرقان اللہ دا قرآن سنگ نازل کرے دے فرقان نازل کرے دے دا فرقان مانا دا فرق راوستون کے فمینز دا حق او دا باطل حق او باطل کی چی مینز کی فرق راوستے دے اگر قرآن راوستے دے حق حق وی باطل باطل وی دا قرآن عظیم الشان نتقول وی دیجے کی در تیو خبر کروا حضور علیہ السلام مبارک لا یو وفد راغی د نجران نا د عیسایانو وفد او پیغمبر علیہ السلام مبارک سره کېناست حضور علیہ السلام مبارک سره د عیسی علیہ السلام مبارک مطالب خبر اترې کوي او ورته وایي چې عیسی علیہ السلام مبارک بعض خلق ویل خدای دے نعوذ باللہ من ذلک او بعض خلق ویل چې نه د خدای پاک جل جلاله زوی دے نعوذ باللہ من ذلک پیغمبر علیہ السلام مبارک اغا عیسایانو توائی سوالونا جوابونا خبر اتر خودیری شوی خو مختصر دا کہ پیغمبر علیہ السلام مبارک ورطو فرمائل چی تاسو نپوئے گئی چی زوی دا دپلار پشان کیوی عیسایان ورطو ویلی چی ولی نپوئے گو بیشک زوی دا سا قدر دپلار پشان کیوی نو پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل چې ګوره زمونږ رب له مرګ راتلی شي عیسایان وایي نه او عیسی علیه السلام خو تاسو هم منئ چې بعضې ډلې او ستاسو کتابونه هم لیکلي دي چې هغه په دار باندې ختلی دی اگر چې د مسلمانانو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام ژوندی دی او په اسمان کې دی
نو دا څنګه د پلار په شان شو تاسو چې وایي چې خدای پاک جل جلاله د عیسی علیه السلام پلار دی نعوذ بالله من ذلک نو دا عیسی علیه السلام ولې د پلار په شان نه دی بیا دویم نمبر خبره ورته کوي وایي چې ګوره الله تعالی د دې ټولو څیزونو قایمونکی دی او د دې حفاظت کوونکی دی او د ټول عالم لپاره رزق ورکوونکی دی وای آیا عیسی علیه السلام داسې دی وای نه داسې نه دی غرض دا ډېرې خبرې تقریبا اتیش پوښتنې عیسی علیه السلام داسې وکړي نو دا درته وایم چې بیا ولې تاسو عیسی علیه السلام ته د الله زوی وایي نو تفسیر جامع البیان لیکلی دي وای دا عیسایان په دې خبره باندې پوه شو چې دا زموږ عقیده باطله ده او اسلام په حق دین دی وای دا په دې خبره باندې پوه شو لیکن عنادن او ضد او د قصد وجنا دوی انکار وکړو نو چې کله انکار وکړو الله تعالی بیا د آیاتونه نازل کړ چې دا قرآن داسې کتاب دی چې دا ګوره د مخکې کتابونو تصدیق کوونکی دی او دا خلک چې ایمان نه راوړي نو خاص د ضد د وجې نه راوړي او د حسد د وجې نه راوړي من قبل مخکې د دینا هدن دا قرآن عظیم الشان هدایت کوونکی دی للناس د پاره د خلقو وانزل او الله نازل کړه قرآن الفرقان پمن د حق او باطل کې فرق را وستون کې ان الذين بشکا هغه کسان کفروا چې کافران دي انکار کوي بیاات الله د الله د آیاتونو لهم دوی د پارا عذاب عذاب دی شدید سخت والله او الله تعالی عزیز غالب دی ذو انتقام خاوند بدلی دی غالب نه مراد الله تعالی زبردست بدلی اخیستون کې خاوند دی او الله د خپل بندګانو نه بیا بدلا د په زبردستی سره اخیستی شي ځکه د الله سره بیا د چا زور شته دی نو والله عزیز ذو انتقام دې آیاتونو ترجمه ته بیا وګورئ الف لام میم الله او الله رسول په دې باندې خپويږي الله تعالی چې لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر دا الله دی الحي ژوند دی لا يموت مرګ نشرات له الحي ژوند دی القيوم قائمون کې دی نزل الله نازل کړی دی علیکا پتا باندې اے د الله رسولا الکتاب علی قران عظیم الشان بالحق بحق سرا مصدقا دا قرآن تصدیق کن کے لما دا اغا کتابونو بین یدیه چی مخید دے قرآن نو مراتنا تورات زبور و انجیل دے وانزل واللہ نازل کرے دے التورات والانجیل و انجیل من قبل مخید قرآن نا الله تورات او انجیل نازل کړي دي مخکې د قران نه من قبل هدن دا قران عظیم الشان هدایت کوونکی دی للناس د پاره د خلقو وانزل او الله نازل کړي دي دا قران عظیم الشان الفرقان فرق را وستون کې په من د حق او د باطل کې ان الذين بشکا کسان کفرو چې انکار کوي به آیات الله د الله د آیاتونو لهم دوی د پارا عذاب شدید سخت والله او الله تعالی عزیز غالب دی ذو انتقام خاوند بدلی اخیستو دی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله